السلام علیکم ملګرو. لاهور های کورټ د عمران خان د 9 مئی اتو مقدمو کې ضمانت درخواستونه مسترد کړي دي. د عمران خان اتو مقدمو کې چې کم په عمران خان باندې د 9 مئی جوړې شوې دي، ټوټل 12 مقدمې وي چې سلورو کې الریډي عمران خان بری شوی دي، خو اته مقدمې پاتې وي چې د هغه اتو مقدمو کې لاهور های کورټ چې کم دی غي د عمران خان د ضمانت درخواستونه خارج کړي دي. لاهور های کورټ په دې مقدماتو کې عمران خان ته ضمانت نه ورکړي. عدالت ویلي دي چې عمران خان ته ضمانت ولې اوس په څه وجه باندې نه ورکوي. عدالت د دې څه ریزن ښولی دی، په هغې باندې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. خو بل مریم نواز حوالې سره ویل کېږي چې مریم نواز د پنجاب مور ده، خو دغې د پنجاب مور په پنجاب کې څومره کرپشن کړی چې تاسو اورئ حیران بشئ. 100 ارب روپو کرپشن انکشافات شوي دي چې په هغې باندې د پاکستان میډیا بالکل خاموشه ده. په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. خو بل طرف ته بلاول بټو حوالې سره هم څه غټ اپډیټس نو دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. لاهور های کورټ کې پرون د عمران خان 12 مقدماتو کې کیسونه وو چې په هغې کې عمران خان ته 4 مقدماتو کې مخکې نه ضمانت ملو شوی دی او اتو مقدمو کې پاتې دغه ضمانت د عمران خان چې د عمران خان وکیلانو د عمران خان د ضمانت د پر درخواستونه په اتو غوړو مقدمو کې جمع کړي وو چې اوس جج صاحب په دغه مقدمو کې په دغه مقدمه کې فیصله محفوظ کړې ده او عمران خان وکیلانو دا فیصلې په انتظار کې عدالت کې ډیر ټایم ناستو چې د فیصله انتظار جج صاحب وی چې فیصله غرمه 3 بجې او رومبه وی مازیګر او روم ټایمونه چینج کول. خو د عمران خان وکیلانو دغه فیصلې په انتظار باندې عدالت کې ناستو چې بیا آخر کار لاهور های کورټ دا فیصله وکړه. دا فیصله وروره چې مونږه عمران خان ته په دې مقدماتو کې پاتو مقدماتو کې ضمانت نه ورکو. ضمانت عمران خان ته په دې مقدماتو کې نشي ملاوي دي. او ضمانت ولې مسترد شوی دی، ضمانت درخواستونه ولې کینسل کړي دي. نو لاهور های کورټ چې کله د دې کیس مکمل فیصله جاری کی تفصیلی فیصله جاری کی نو کې به مکمل پته لګي چې د عمران خان ضمانت په څه ریزن باندې ملتوی شوی دی په دې اتو مقدماتو کې. او تاسو له معلومات وی چې عمدی عدالت عمران خان ته چې کوم 9 مئی مقدمې دي 12 مقدمې دي، نو عمدی عدالت 4 مقدمو کې عمران خان بری کړی دی او اتو مقدمو کې نه بری کوي. نو چې کله تفصیلی فیصله راشي په هغې باندې بیا ډیټیل سره خبره کوو چې عدالت ولې عمران خان نه بری کوي. بل طرف ته مریم نواز په پنجاب کې 10 ارب کرپشن کړی دی او ویل کېږي داسې چې مریم نواز د پنجاب مور ده. نو د پنجاب د مور 2024 او 25 چې کوم اډیټ شوی دی د هغې اډیټ مطابق په پنجاب کې 10 کرب روپو کرپشن شوی دی. پنجاب حکومت اخراجات چې کوم کاتی دی هغې کې د 1 کرب روپو کرپشن شوی دی او پکې د فراډ او د پیسو غلط استعمال وغیرہ هم شامل دی. خو د افسوس خبر دا چې د پاکستان کوم میډیا دغه په دې کرپشن باندې مکمل خاموشه ده، ځکه دا میډیا عمدې خلکو اشتلی د په پیسو باندې. نو په دې کې دغه میډیا مکمل خاموش را. بل طرف ته په کې پی کې کې د 140 اربو کرپشن چې کله شو نو په هغې باندې عمدي میډیا مکمل شوګانې بیا پې کولې. خو اوس د مریم نواز چې کوم کرپشن دی نو په هغې باندې میډیا مکمل خاموشه ده. نو په دې ویډیو کې د اهم اپډیټس وو. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. والسلام.